یو سړی وی ښځه کومه، چا ورته وی دلته یو ښځه ډېره حسنداره ده او بلا جایداد دی او بلا مال دی ورسره او خاوند یې نشته او طلب کوي، نو که دې خوښه یې هغه چې وکته اندازه یې وکته نو بس کم لیونۍ سپېلنۍ شو ورپسې بشیر جان په شان بس ویې رالی کوې. تپوس یې وکړه وی دا ښځه څنګه دا خو خوبصورته ده او دا خو مالم ډېر دی، دا څنګه یوازې بې خاونده پاتې را؟ وی دا یو ځای کې ویدل شوه خو چې نکاح وتړل شو دا سړی مړ شو. بل ځای نکاح وکړه، چې بل ځای نکاح وکړه خو چې هغه سره نکاح وتړه مړ شو. بل ځای نکاح وتړله، چې نکاح وتړله نو دې ښځې وی او بل سړي وی چې داسې کار کوو چې نکاح به د واده په شپه تړو، چې قصه زر چې دې نه انتظار نه کوو چې د واده شپه شو نکاح وتړله چې شپې کتله بل هم مړ شو. اوس ورته څوک غاړه نېږدي چې دا خو د مرګ پانسي ده دا مرداره، خو چې څوک ورسره نکاح کوي اخرت ته ځي، خو چې څوک نکاح کوي دا زه بشیر جان ته هم ګوره خیال کوه که نکاح دې وکړه دنیا کې د ژوند نشته ډز جنت ته روان یې. سمېنه صحیح ده که نه؟ دې سړي خو ورپسې لیونی و چې ښکلی یم ده او مالدار م ده، خو چې دی واورېدل بس منګې منګې و کوزې راغونډ کړي زما دا ښځه نرم پکار خدای ته وګوره دا مې نرم پکار، دا خو د مرګ جاله ده، خو چې څوک ورسره نکاح کوي اخرت ته منډه ده، خو چې څوک نکاح کوي مري، چې څوک نکاح کوي دا د خدای قدرت دی، دا څه وجه نه سپېرتوب نشته په شریعت کې. زړه کې یو کرکه راشي د انسان